علماو سره زموږ رابطه نشته، د علماو سره زموږ تعلق نشته، د علماو سره زموږ نزدېکت او ناسته نشته، د علماو سره زموږ عظیمه دښمني ده. علما تر هر چا زموږ دښمنان دي په وجه د دې باندې چې علما موږ په حق او په ناحقه باندې خبروي. هغه موږ ته د حق او د ناحقه خبرې کوي. علماو موږ ته د قرآن تفاسیر کوي، علماو موږ ته د قرآن ترجمه کوي، علماو موږ ته د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوږې خبرې راته کوي. نو لهذا علماو سره مې نه ده جوړه، بلکې زما د هغه شي سره جوړه ده چې د کوم شي سره د شیطان جوړه ده، زما د هغه شي سره جوړه ده چې د کوم شي سره د فاسق او د فاجر جوړه ده. ګوره د دې علماو سره انفرار په دې وجه باندې دی چې موږ د علماو سره بیتین نه پیدا کړي. دا د علماو سره ته یوه رابطه پیدا کړه، بیا به د بې علماو ګزاره نه وشي، بیا به د علماو د مجلس ما سوا ګزاره بیا نه کېږي. خو د علماو سره یوه رمازې ته رابطه پیدا کړه، ته تعلق پیدا کړه. زه یو اسانه مثال په دنیا کې درته تېروم. اکثره اوقات چې انسان واده وکړي نو بیا ښځه تر دې سږمو پورې ورسوي، زه بل واده کوم، زه بل واده کوم، به په دا باندې د ده بیا چې شي ګزاره وي. دا ولې هلته د ښځې سره د واده سره د تعلق پیدا شي، ځکه دی بیا د بل واده نارې وایي. دغه رنګه که چیرې یو څوک د علماو سره رابطه وساتي، د علماو سره تعلق وساتي، بیا به د علماو د مجالسو ماسې وه په بل شي بیا ګزاره بیا نه کېږي. بیا به هسې و عالم ته راځغلي چې ای عالمه تو ما ته د زکندن، د مرګ، د جهنم، د جنت، د خدای د غضب او د خدای د عذاب او د خدای د رحمت ته ما ته یو حدیث یو قول ووایه، زما بیا دا اوس ګزاره نه کېږي بیا دا اقوالو. نو زموږ چیز دی د علماو سره مې تعلق نشته، د علماو سره مې مینه او محبت نشته، د علماو سره مې رابطې نشته. که موږ د علماو سره رابطې پیدا کړو بیا به زموږ بیا دا بیا ملغلرو ګزاره نه کېږي، بیا به زموږ د خوږ پیغمبر د حدیثو ما سوا ګزاره به بیا نه کېږي. خو څه کوې چې زموږ د علماو سره تعلق نشته. چې تعلق مې نه وي بیا به په دا رقم ذلت او په دا رقم بې عزتۍ، په دا رقم بدنامۍ به هم کښې وځو، لکه څنګه چې دا واقعه تاسو اوس واورېدل، لکه دا واقعه چې مې واورېدل. دا خو صرف ما یوه واقعه د دې دپاره درته ذکر کړل چې دا ټي وي یا ایل سی ډي او یا وي سي آر او انټرنېټ په کور کې و خپلو بچیانو ته ایښول څومره د بدنامۍ او د ذلت او د پریشانۍ سبب د انسان دپاره جوړېږي. دا رنګه نو معلومه نه ده چې په ملک کې، په دې ملک پاکستان کې یا په عام ملکو کې، په هر ملک کې د ټي وي او وي سي آر او انټرنېټ په سبب به روزانه څومره عزتونه پامال کېږي، څومره بدنامۍ به پېښېږي، او نه ده معلومه چې څومره ځوانان او پیغلې بربادېږي، او څومره پیغلې او ځوانان بې عزته کېږي، او څومره د عزت کورونه په دې باندې ذلیله او بې عزته کېږي. الله تعالی دې موږ تاسو ټوله وساتي. خدای تعالی مې د بدنامه کوي نه، الله تعالی مې د بې عزته کوي نه، خدای مې د ذلت او د بې عزتۍ وساتي.